نیر کې لامبلو سره عموما چې کوم منګه وینو یا لیدلی دي نو هغه دای چې هغه د سړیتوب لامبل ني، کله ټوپونه وای د بارانه، کله غوپی وای، کله یو بل ملګری هغه سر ډوبې په اوبو کې. نو په داسې قسم صورت حال کې کلامبو پکې وای نو خلی ته د اوبو تلو قوي امکان دی، نو د دې نه خو ځان بچ کول پکار دي. او لامبو سره د روجي ماتېدو تعلق نشته، اوبو تیرېدو سره تعلق دی. خدا باز لامبل داسې وی چې هغه کې د اوبو تیرېدو چانسز سیوا وي، او کو به تیرې شوي نو روژه ماته ده. او کنه داسې بس یو بندلاړ او نیر په غاړه کې ناست او ځان باندې اوبر اړی یا نیر کې لامبي، خو په مزه مزه باندې لامبي چې د اوبو تیرېدو سه امکان نوي، نو په دې سره روژه نه ماتېږي. د عورت ښکارا کولو دا غیر دی بهر حال ځانو ساتي. او د انجکشن یا ډریپ لګولو سره روژه کچره د ضرورت او د مرض په وجه وي نو بیا خو جایز دي، او کنه بغیر ضرورت نه وي نو دا مکروه دي. البته روژه وسره نه ماتېږي، د ضرورت توجه نه وي نو روژه باندې اثر نه غورځيږي، او که بغیر ضرورت نه وي نو روژه وسره مکروه کیږي. په تراوو کې د حافظ قرآن یو پیرا بسم الله د یو سورت په ابتدا کې په تیز आवाज باندې ویلو بارکه تاسو تپوس کړی دی. نو قرآن پاک دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن پاک جز دی، نو چې کله ختم کول شي او دا پکې اونې ویل شي نو گویا د قرآن پاک یو آیات پاتې شو. نو په دې وجه باندې حفاظ عموما دا د سوره اخلاص نه مخکې وي، نو یو پیرا په تیز باندې ویل د دې پکار دی. که سوره اخلاص نه مخکې وي که د بل سورت نه مخکې وي انو دا غته اختیار دی. عموما د سوره اخلاص نه مخکې ویل شي نو دا په دغه بنیاد ویل شي، دا بالکل جایز دی. او د دې ویلوم پکار دی چې د قران پاک ختم هغه مکمل شي، او د دې د نویلو په وجه باندې د قران پاک ختم هغه ناقص او نیمګړی پاتې نشي. چې کوم یو ملګری بیمار دی او هغه مسلسل روجي نسل هغه ته نقصان ورکوي، صحت ته نقصان ورکوي، نو د ماهر او دیندار ډاکټر په مشوره باندې عمل وکي. انو که یو روجه نسی بل نه نسی انو دا هغه د لپاره جایز دي چې مشوره د ډاکټر او د ماهر او د دیندار ډاکټر مشوره ورسره وي. نو چې په دې طریقه باندې هغه مثال په تور 15 روجي ونیسي په رمضان المبارک کې، نو بیا په اختر نه پس دی کله اوس خو خیر ګرمي را روانه ده، نو که موسم لک خشه نو هم په دغه طریقه د روجي ونیسي چې د روجو نیسلو طاقت څومره پوری وي انو فدیه ورکول جایز نه دي. انو که فدیه ورکړه هغه به صدقې ته اړيږي، فدیه به نه وي هغه. نو د روجو نیسلو کوشش کوي وقفي سره د روجي نیسي خپل روجي دی پوره کی. یو منټ دا د رمضان المبارک او د جمعې شو روز بارکی احادیثو کې ذکر راغلی دی چې دې کې مړی باندې الله تعالی رحم کوي او د قبر عذاب تنه په دمړو نه اوچتای. دا نور رضی شپې چې تاسو یاد کړئ دا په خپل ځای باندې ډېرې مبارکي دي، عظمت والدي، مقدس دي. البته دغه فضیلت رمضان المبارک او د جمعې رضی او شپې سره خاص دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ليله القدر دا به د هر ځای د رؤیت او د میاشتې په حساب باندې د هغې د تاق شپو په لحاظ سره وي. سعودي عرب کې چې کومي تاق شپې دي ان شاء الله تعالی پاغي کې وي، زمونږ استادو چې کومي تاق شپې دي پاغي کې وي. که د سعودي عرب شپې منګ د هغې د لپاره معیار او دارومدار جوړ کو بیا خدا سم کې د شي څنګه چې تاسو سوال کې اشاره کړې ده چې سعودي عرب کې بشپي او په یو ځای کې برزي نو هغه خود ليله القدر د فضیلت نه محروم کیږي. نو عمل طرف ته پکې ډیره زیاته توجه پکار ده، او چې زمونږ کومې تاق شپې دي او زمونږ چې کوم اخیری عشره ده ان شاء الله تعالی هغه کې د ليله القدر شپه وي. د اختر مبارک خو اصل او بهتر ده چې د کلی نه بهر داسې میدان وي، شاړ ځای وي، الته کې وکړی شي. او که دغه ځای میسر نه وي نو د ضرورت په درجه کې جنازګاه کې د اختر موس کیږي،
نو څه مسله پکې نشته. که دی لاندینی منزل کې جنازې شوي او دغه ځای د اختر لمونځ کوي نو دې کې څه قباحت نشته، ښه کېږي د اختر لمونځ پکې. که ساده کاغذي که نه هغې کې څه خوند ني، څه ناسوارې پکې دننه ني بند کړي او هسې د کاغذ نه ساده کاغذ نه یو ګیټۍ غوندې جوړه کړي د چونډای په شکل کې او هغه کېږدي نو هغې کې خو نه خوند شته نه رنګ شته. مثال یې د کاڼي دی، کاڼی د خولې کې کېښود په هغې باندې په روژه کې څه اثر نه غورځېږي.